خلک د سوي هغه تش او ډک رکعاتونه نه پیژني مونږ کې چې ډک ستوي او تش رکعات ستوي. نو زما عزتمند راځي نن د مونږ طریقه خایو ان شاء الله چې کوم 15 وخت مونږ د هر مونږ طریقه خایو چې 100 رکعات دي د 100 رکعات ډک کولی 100 رکعات تش کولی. نو دغه طریقه باندې مونږ ځان پی کو باز ملګری اکثر کمنټونه کې تاسو نه کوي نه ته پته نه وي. نو مونږ تاسو ته بکاره کوم مولوی صاحب سره جخت امام سره کینو لګ د ځان نه مسرونه پیو. دین کې شرم نه دی پکار، دین کې ځان څومره وردن نه کې دین کې ځان به شرم پکار سړی په هر څه کې ځان هغه پوهي. نو زما عزتمندو د سحر سلور رکعات 2 رکعات اول سنت دي 2 رکعات بیا هغه فرض دي. امام سره 2 رکعات فرض وي چې امام سره کم منځونه وي هغه فرض وي. لکه مطلب د غرم د سحر 2 رکعات د ماسپخین سلور رکعات د مازیګر هم سلور رکعات د ماسپخین ماخام 3 رکعات موستن سلور رکعات. د سحر چې کوم دی هغه سلور رکعات منځ دی. اولنی 2 رکعاتونه سنت منځ کوم دی سنت چې هر څومره سنت منځونه وي هغه سلور رکعات وي او 2 رکعات منځ وي سنت هغه ټول ډک وي. لیکي ډک مطلب دا سوره فاتحه نه پس سورت وایل چې کوم سورت د یاد وي هغه سورت وایل وسره. نو سنت څومره رکعاتونه هم وي ک 2 وي ک سلور وي هغه څه کول ټول ډک وایل. ډک مطلب دا چې سوره فاتحه نه پکې پس سورت وایل. او تش رکعاتونه ستوي تش رکعات په هر فرض منځونه کې 2 رکعات په نه ډک وي باقي تش وي. کله سحر 2 رکعات منځ دی نو 2 رکعاتونه سوي هغه ډک وي. کله ماسپخین سلور رکعات منځ دی نو سلور رکعات کې په نه 2 رکعات امام سره هغه ډک وي او ورپسې باقي 2 رکعات هغه تش وي. بیا موږ راځو د نه پس دا مسله بیانو بل ویډیو کې ان شاء الله که سړی د ماسپخین منځ کې راشي او هغه امام پسې ودرېږي او هغه نه یو رکعات شي امام پسې ودرېږي پیره تش رکعات راګرځي کډک رکعات راګرځي. دا ویډیو به ان شاء الله موږ بل جوړو هاي کو تاسو طریقه خایو. نو ماسپخین چې کوم دی هغه 10 رکعات دي اولنی سلور رکعات ټول ډک دي سنت دي. سلور رکعات په یعنی سنت دي ټول ډک ویلي صورت پکې ویلي هر یو رکعات کې صورت ویلي. بیا ورپسې سلور رکعات فرض دي امام پسې کولی نو پسلو په یعنی 2 کې هغه سورتونه ویل او په اخیری 2 چې کوم دي هغه تش ویل. تش مطلب دا سوره فاتحه صرف ویل او صورت وسره نه بوایي وسره صرف الحمدلله ولا دوالین پر ویل سورتونه وسره بیا نه تش رکعاتونه کې. بیا ورپسې 2 رکعات سنت منځ بیا دی هغه دوه بیا هم ډک دي سنت منځ دی او دوه کې صورت ویلي سوره فاتحه نه په صورت ویلي. بیا د غرنګ د ماخام منځ چې کوم دی د ماخام منځ اولنی 3 رکعات منځ دی خو اولنی 3 رکعات کې اولنی 2 رکعات چې کوم دی هغه ډک دي سوره فاتحه نه په صورت ویل او اخیری یو رکعات هغه بیا تشته. بیا د ماخام موس کې مسبوق چې کوم سړی روستي کسرا شي د یو رکعات له 2 رکعات تلي دغه اکثر خلک مشوش شي یاره موږ خو 2 رکعات تلي موږ وسنګ منځ راګرځو موږ په 3 رکعات را موږ وسنګ منځ راګرځو. نو هغه ته ان شاء الله بل ویډیو انتظار کوئ دا بل ویډیو موږ په دغه باره کې شیر کوو چې تاسو څنګه سم دغه مسلې هغه ته موږ هغه طریقې خایو. بل ما سلطان چې کوم سلور رکعات هي کې هم پیدانی سلور 2 رکعات ډک دي بیا په 2 رکعات تشتي بیا په 2 رکعات سنت دي هغه سنت هم هغه ډک دی. بیا په 3 رکعات وتر واجب دي. نو واجب منځ کې هم څه دی هغه ټول رکعاتونو ډک لیکيږي هر یو رکعات کې سوره فاتحه نه بس صورت او بیا دغه رنګ هر 3 رکعاتونو کې دغه ترتیب سره کول دي. په 3 رکعات په صورت او آی صورت نمبر بیا تکبیر تحریمو کې الله اکبر وکي دعای قنوت بوای هغه نه بس بیا پوره مونږ پوره کول دي. دا د مونږ اسانه خلاصه مې ته بیان کړ چې کوم مونږونه ډک ویل کې کوم تشویل کېږي. ان شاء الله بل ویډیو مونږ جوړو بل ویډیو کې بتاوسه هغه سيزونه خایو چې کوم په مونږ کې سړی رستو راشي یو رکعات تلي 2 رکعات تلي وي یا سړی ځان مونږ کې کوم طریقې سره بګي یا امام پسې کړی او دی مطلب 2 رکعات تلي یا 3 رکعات تلي دي نو ته بیا پته لګي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.